د انسان د مختصر زندگی حالات بیانوي. دا داسې مختصره زندگی ده چې د دې مختصر زندگی په وجه باندې الله تعالی موږ تاسو ته ابدي جنت راکړي. که چیرې دغه مختصره زندگی د الله تعالی د احکامو مطابق او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر نقش و قدم باندې تیر سي، زموږ استاسو سیرت زموږ استاسو گفتار او رفتار د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وي. الله تعالی به موږ تاسو ته په دې مختصره زندگی باندې هغه ابدي جنت راکړي. پر انسان باندې تر مرګ وروسته درې عالم راځي. یو عالم د حشر دی، او دویم عالم برزخ دی، دریم عالم جنت او جهنم دی. عالم برزخ له کومه وخته شروع کیږي؟ عالم برزخ سے کله انسان وفات سی په قبر کې عالم برزخ شروع سو، بیا تر حشرګاه تر میدانه پورې. دا یو ډیره زیاته فاصله ده. تاسو وګورئ د آدم علیه السلام له وخته چې کم کسان را وفات سوي، له هغه وخته تر دې وخته پورې اوس په زراو کلونه تیر سوي. او دویم عالم چې دی هغه عالم د حشر دی، چې کله د قیامت ورځ شروع سي دې ته عالم حشر وایي. بیا د جنت تر داخلېدو پورې د دې عالم حشر بیان هم الله تعالی کوي. الله تعالی فرمایي چې د قیامت یوه ورځ به د دنیا له ورځو سره چې برابره کې یوه ورځ به 50,000 کاله وي. او دریم چې دی عالم جنت یا عالم جهنم دی. هغه بیا داسې عالم دی چې په روایاتو کې راځي چې د جهنم او د جنت تر مابین چې کوم د مرګ سلسله ده چې پر انسان باندې مرګ راځي، الله تعالی به دغه مرګ د جنت او د جهنم په مابین کې حلال کې ذبح به کې. نو بیا چې څوک جنت ته ولاړ سي پر هغه باندې به هم مرګ نه راځي، او څوک چې و جهنم ته ولاړ سي پر هغه باندې به هم مرګ نه راځي.